अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिल जिहाद व अज़ल्लल कफ़रतल जौरतल ज़लमत बिल कुफ्रि वन निफ़ाक़ि वद्दुग़यान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सैफ़ि व रसूलिल मलाहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना राफ़अू लिवाअल इस्लाम फ़ी साइरिल बुल्दान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व इज़्ज़तमंद मुसलमानानो, द इसराइल द बदतरीन अज़ाइमो او د هغې د باطلو نظریاتو متعلق د ټیمپل انسټیټیوټ د دغه اعلان چې د سرې غوا دغه بچی پیدا شوی ده، دویم د ګریټر اسرائیل متعلق چې دې کومه نقشه جوړه کړې ده، دریم د مسیح متعلق چې دې کومه نظریه ده، او د مسلمانانو د غفلت متعلق زه ستاسو مخې ته څه حقایق هغه وړاندې کوم. محترمو عزتمندو مسلمانانو، د 600 قبل مسیح بخت نصر چې کله هیکل سلیمانی د دې دغه یورشلم دغه معبد هغه ونړو، نو دی دغه ځای نه ووتل او دی وټکولی شو، ذلیله کړی شو. نو دی دا خبره وکړه چېرې زموږ نه زموږ هغه خدای یهوه هغه ناراضه شو، زموږ نه زموږ عبادت خانه واغسته، تو لحاظه مستقل طور باندې خو به دې ناراضه نه وي، دا به بیا رضا کېږي. خو د قیامت طرف ته خبره ده چې قیامت را نږدې شوی دی، نو د هغې نشانې دي، ځکه چې 9 بچی د غواګانو هغه لالي شوي دي، او دا آخري 10مه بچی چې ده نو دا به اوس پیدا کېږي. دا غین وروسته بیا دا په دغه مسجد اقصی په دغه ځای باندې به دا ذبح کېږي، قرباني کېږي به، او د دې نه وروسته بیا د داود علیه السلام په نسل کې دغه مسیح پیدا کېږي چې بیا به د یهودیانو حکمراني او راج راځي په دې ځمکه باندې. تو لحاظه محترمو عزتمندو مسلمانانو، دی یو مستقله اداره د ټیمپل انسټیټیوټ په نوم باندې هغه جوړه کړې چې په دې کې د دې ربانیین هغه مذهبي مشران پیشوایان هغه ناز دي او ډیر ریسرچ کوي په مستقله توګه باندې، یها تک چې دی اوس هغه بچی دی ویا پیدا شوی ده چې کومه بچی چې هغه مکمل سره ده سخی مؤنث چې په هغې کې هیڅ یو ویښته سپین نشته، بل قسم رنګ نشته، بلکې ټوله سره ده، څه داغ دبه پې نشته. نو د هغې ذبح چې د قرباني هغه د 3 کالو په عمر کې کول پکار دي. تو لحاظه د هغې عمر اوس د 3 کالو نه په وختو باندې دی. نو دی چې دا کم ظلم زیات کړی دی، دی چې دا بدترین درندګي شروع کړې ده، نو اول خو دوی د مسلمانانو ټمپریچر وکتو چې آیا امت مسلمه کې څه غیرت ایمانی شته، څه حمیت اسلامي پکې شته او که نشته. تو لحاظه امت مسلمه چې کله غافله شو، نو دی هغه خپل مظالم نور هم ډیر کړه. د ګریټر اسرائیل نقشه چې دوی کومه جوړه کړې ده چې د دریای نیل د مصر نه رواله د دریای فراته پورې د مدینې نه د لبنان پورې، نو په دې کې دا ډیر شي علاقې چې هغه مصر دی، لبنان دی، عراق دی، سعودي عرب، فلسطین، اردن، کوه سینا، دا ټول علاقه دا په دغه حدودو باندې مشتمله ده کومه چې دی نقشه جوړه کړې ده د ګریټر اسرائیل. نو دی د دغې تحت اوس هغه عملي قدم پورته کړی دی او امت مسلمه د غفلت په خوب باندې وده دی. تو لحاظه دی خپل عهد کړی دی چې موږ به د 3 کالو نه مخکې دا معبد چې کوم دی جوړو، د هغې دپاره مکمل تیاري شوې ده، هر څه د دې سره هغه تیار کړی شوي دي. تو لحاظه دې ته 2 رکاوټونه دغه چې یو خو دا بچی انتظار، دویم دا چې په بیت المقدس په مسجد اقصی باندې د عیسایانو هم دعوه وه، د مسلمانانو هم دعوه وه، د یهودیانو هم. تو لحاظه دې مخې ته دغه منګړت روایات، دا قصې، دا افسانې، دا نظریې جوړې کړې چې په دې باندې د عیسایان د ځان سره ملګري کو او مسلمانان د هغو نبض چکو، موږ به په فلسطین باندې حمله وکړو، کدی راپورته شول خو فبها، کدی راپورته نه شول موږ به خپل هدف ته ورسېږو، موږ به مسجد اقصی ونړو، موږ به په مسجد اقصی باندې تل ټیمپل هغه به جوړو، د هغې نه وروسته به دا مسیح پیدا کېږي، دا بچی به دغه ځای لالېږي، د دې دا غوښه وینې دا هر څه دا به سېزلی کېږي په دغه خوشبودار لرګو کې، دا به بیا په دغه مشرانو مذهبي ربانیینو باندې چنګلې کېږي، دوی به د دغه معبد چې کوم دی بنیاد ږدي. نن هغې طرف ته دی انتهایي په تیزۍ باندې روان دي. نو امت مسلمه هغه غافله دی، د مذهبي اختلافاتو نه دی اوسګار. علامه اقبال صاحب ډېر مخکې ویلو، دین حق از کافری رسوا ترست، ځان کې ملا مومن کافر ګرست.
چې دین حق چې دی دا د کافرو د دغه دین نه ګیا ګذرا شوی دی، انتهایی د پستی شکار شوی دی، ځکه چې مولیان چې دي هغو په مسلمانانو د کفر د پتوره نه دي وزګار، مسلمانان کافر کوي، مؤمنان کافر کوي، نفرتونه پیلوي، چې کم نگاهی کورز و هر زګرد ملت ازغال قولش فرد فرد، دا کم ظرف مولیان، دا بیهوده اواره مولیان د دې د لاسه امت چې دی هغه په فرقو کې او په ډلو ډلو کې هغه تقسیم شو، خس خس کړی شو، فرد فرد شو. تو لہذا دی وی مخکې چې مکتبوم الله و اسراری کتاب کور مادرزاد و نور افداب، وی د مولا او د مدرسې د علوم د کتاب الله سره دومره تعلق دی څومره چې د یو پیدایشي ړوند د نور د رڼا سره. دین کافر فکر و تدبیر و جهاد، دین مولا فی سبیل الله فساد. وی د کافر هغه دین چې دی هغه د جهد مسلسل نه عبارت دی چې په مستقله توګه باندې هغو لګیا دي جهد کوي او تربیت اخلي او خپل نظریې هغې له فروغ ورکوي، او مسلمانانو مولیان چې دي فی سبیل الله فساد کوي، دی صرف دغه اختلافي مسلو ته ناست دي، دی صرف دغه مذهبي نفرتونو پیلاولو ته ناست دي، او کافرو عزم کړی دی الکفر ملت واحده. نن عیسایان او یهودیان په یو پلیټ فارم باندې ولاړ دي او ستاسو تهیه کړی د ختمولو. ای امت مسلمه بیدار شئ، ای د امت مسلمه حکمرانانو علماء کرامو، یو شی دا اختلافي مسایل پرېږدئ، د امت مسلمه نن د زوال د تباهۍ طرف ته روان دی. دغه د فلسطین دغه بچیان، دغه زنانه، دا بوډاګان، دغه شهدا د قیامت پر ورځ باندې به ستاسو نه تپوس کوي. تاسو خو په قرآن ته تاسو راځئ نه، الله رب کریم خو ویلي چې انما المؤمنون اخوه، تاسو وروڼه یې. په مدینه منوره کې د یوې زنانه د څادر په لر کولو باندې پوره مدینه د یهودیانو نه خالي کېږي. نن کم حشر او نشر د امت مسلمه د بچو د زنانو وشو، کومه بېعزتي او کومه په بېدردۍ سره د هغو هغه قتل عام شروع دی. نن امت مسلمه هغه غافله دی. یاد وساتئ ای د امت مسلمه حکمرانانو، ویښ شئ، بیدار شئ، ورنه دا اور چې دوی کوم لګولی دی دا په پوره دنیا په لپیټ کې د دې ډېر بدترین عزایم دي، ځان پې خبردار کوي. تو لہذا نو نن د امت مسلمه دغه حکمرانان دی یو شي، دا امت او د امت مسلمه مذهبي مشران دی یو شي، دی یوه خبره کیږي والله العظیم دغه مټی بر یهود دی ته خو به د ځمکه باندې د ژوند کولو هغه اجازت د هم نشته، دی به مقهور او مجبوري د قرآن د آیت مطابق چې ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله او بحبل من الناس، دی به همیشه د ذلت او د مقهورۍ د مجبورۍ ژوند تیری. نن خو هغه دی راج کوي په ځمکه باندې چې 1 کروڑ 40 لاک لګ بګ دي او په پوره دنیا باندې د هغې راج دی 57-58 ممالک دا امت مسلمه په کروڑونو تعداد باندې دا مقهور او مجبور کړی دی، دا غلام کړی دی. مسلمانان ولې غافل دي؟ مسلمانانو خبردار چې وورئ چې صرف په دعاګانو باندې په نفلونو او روجو باندې نه کېږي، میدان کارزار ته به واته غواړي، یو کېده به غواړي، د عدل او د قسط د نظام دپاره به ودرېده غواړي، د الله د دې رالیږلی شوي قانون دپاره به ودرېده غواړي، د مذهبي فرقوریت د دغه اختلافي مسلو نه به وتل غواړي. ورنه تاسو به په آپس کې هم په دغه ذلت کې اخته، تاسو باندې هم دغه قهر دی چې تاسو په آپس کې یو بل ته کافر یو بل وهئ، او د بار نه د منې هغه کافر چې هغه یهودي چې الله ته ویلي چې لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، ستاسو بدترین دشمن هغه یهود دی. تاسو ځان ته په خپل کورونو کې د بدترین دشمنان جوړ کړي دي. دغه مذهبي فرقوریت کې چې تاسو بټاو شوي یئ نو یو بل حد داسې بدترین دشمن کړی دی چې تاسو خپل اصلي دشمن یې کړی دی، او د اصلي دشمن په نظر کې تاسو ټول کافر یئ. هغو ته تاسو ټول دشمنان یې، هغو ته بیا دا نشته چې دا پکې ښه خلک دي او دا پکې ناښه دي، دا خو تاسو په آپس کې په کور کې دننه یو بل ته دشمنان شوي، یو بل ته کافر وایي، د هغو په نظر کې یو شان یې. هغو ته دا ټول دا سني شیعه وغیره بیا په دې کې چې کومې فرقې دي دا ورته ټول یو دي. تو لہذا یاد وساتئ چې که نن یو نه شوئ نو د ځمکې د سبحې هستۍ نه هغو تهیه کړې ده، هغو دا عهد کړی دی چې د دې زور به ختمو، زموږ د حکمرانۍ د لاندې به دیو مزید راځي. اوس خو غلامان دي خو مزید به یې غلامان کو. تو لہذا رب کریم فرمایي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. او جنگيږئ تاسو د هغه خلکو سره چې ایمان نه لري په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې، او دی حرام نه ګڼي هغه شیزونه چې الله او د الله رسول حرام کړي دي. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب، ولا يدينون دين الحق چې دیني حق لره دیني حق نه ګڼي. دغه خلک چې دي ته کتاب ورکړی شوی دی، دغه اهل کتاب یهود او دغه نصارا نن دی په یو پلیټ فارم باندې ولاړ دي. حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون. رب کریم خدا خبره کړې وه چې تاسو له دې سره وجنګېږئ چې دی تاسو مقهور او مجبور کړئ او دی دومره ذلیله شي چې په خپل لاسونو باندې تاسو ته ټیکس درکوي. نن مسلمانان هغه غافل شوي دي، د جهاد دغه مقدسه فریضه هغه مکمل نظر انداز شوې ده، او خلکو د دینه هټ کر په نورو چیزونو کې هغه د ځان د تسلی دپاره، د ځان د خوشحالۍ دپاره هغه ډېر شی لارې لټولې دي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے صحابی تپوس کوي دلنی علی عمل یعدل الجهاد فقال لا اجده ما ته داسې عمل وښیه چې هغه د جهاد سره برابري. پیغمبر علیه السلام وی لا اجده ما ته داسې عمل نه دی معلوم. نن خو بیا مسلمانانو چیرې په دې کې ثواب دی، په هغې کې ثواب دی، ثوابونو ته ناست دي، روجې دي او نفلونه دي او عمرې دي او حجونه دي. د دې نظام دپاره به پاسي څوک د عدل او د قسط دا نظام چې د انسانانو ته الله ورکړی دی چې انی جاعل فی الارض خلیفه، ما خلافت لته پیدا کړی، نیابت له مې پیدا کړی، ما ته دې له نه پیدا کړی چې ته په ګوټانو کې کښېنه او ما ته چې کوم دی نو سبحان الله الحمدلله ووایه، ما ته نفلونه او روجې وکړه، ما دې له نه پیدا کړی. دا خو پرشتو هلته خلاصه کړې وه چې نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح او تحمید خو موږ کوو، بیا ته څه له انسان پیدا کوي. الله وایي انی اعلم ما لا تعلمون، زه به د ځمکې دا نظام چلوم خو دا قانون رب کریم بیا نازل کړی دی د انسانانو ته چې دا تاسو لاګو کوئ په دې ځمکه باندې، دا د عدل او د قسط دا نظام دا قایم کوئ په دې ځمکه باندې. نن مسلمانان غافل دي. تو لہذا زما پیغام صرف دا دی امت مسلمه ته چې که تاسو نن یو نشوئ، تاسو په یو پلیټ فارم باندې ونه درېدئ نو بربادۍ طرف ته به ځئ. بیا هغه چې د پوره امت مسلمه هغه ملک ته نظر دی چې هغه د مسلمانانو سوپر پاور دی، د مسلمانانو د ملکونو سوپر پاور دی، اټمي طاقت دی، وطن عزیز پاکستان. هغو ته پکار ده چې صرف دمکي ورکړي، چې صرف تشه دمکي قلې ورکړه. والله العظیم الله رب کریم ویلی دي دا یهودیان انتهایی بزدله دي، دي ستاسو سره مخامخ جنګ هم نشي کولی، دی به بیا په شا کېږي تښتي به، خو دومره بزدله دي که دې پاکستان صرف تنبیه قلې ورکړه، خبرداری ورکړه چې خبردار واپس شئ ورنه موږ د منې بسم الله کوو، نو والله العظیم دا خلک به په شا شوي. خو له افسوس مسلمانان هغه غافله دي. نو دغه مذهبي علماو له پکار ده چې دی یو شي د خپلو حکمرانانو د مخې ته کینی او دا خبره ورته وکړي چې تاسو اعلان د جهاد وکړئ، تاسو آواز پورته کړئ د فلسطین د مظلومانو، د هغه بچیانو، د هغه زنانو او د بوډاګانو، د هغه په بېدردۍ سره د قتل کړی شوو شهداو د هغو دپاره چې کوم دی تاسو آواز پورته کړئ. تو لہذا بیا به الله رب کریم د مسلمانانو سره د رحم معاملو کې ورنه یاد لرئ. یو طرف نه هغه عذاب را روان دی، بل طرف نه به داسې مختلف کس شکلونو کې عذابونه راشي. الله رب کریم فرمایي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تاسو د الله دغه عذاب نه ویریږئ چې هغه صرف او صرف تاسو کې بیا ظالمانو ته نه رسي. الله رب کریم بیا پرشتو له ټوپکې نه ورکوي کلاشن کوپې چې پلان کې ته وولئ او ډای پلان کې ته وولئ، بلکې د الله عذاب چې راځي نو هغه بیا ټول راځي، په هغې کې وچ او لامده بیا ټول سوځي، مظلوم او ظالم ټول سوځي. نن چې کوم ظلم شروع دی او دا امت مسلمه غافل ناست دی او د ظالمانو لاس نه نسي. تو لہذا د دغه مظلومانو فریاد چې کله رب کریم د قانوني مشیت مطابق فیصله وکړه نو پوره دنیا به د عذاب په لپیټ کې شي. نن هم په مختلفو شکلونو کې دا مسلمانان په عذاب کې اخته دي، خو دی خپل ځان پیژني نه، دی خبر نه دی په دې خبره باندې چې دا عذاب ولې دی په موږ باندې. تو لہذا بیدار شئ، ویښ شئ او یو شئ د مظلوم امت مسلمه دپاره آواز پورته کوئ. او امت مسلمه دغه علمای کرام دی له پکار ده چې دی د دې خبرو نه نور بس کړي، د مذهبي فرقوریت نه راوځي او دی د امت مسلمه دا مقدمه اوچته کړي. نو الله رب کریم دی موږ او تاسو ته بیدار مغزي راکړي، موږ او تاسو ته دی الله رب کریم اتفاق او اتحاد راکړي. او الله رب کریم دی دا یهود د دغه مسلمانانو د امت مسلمه په لاسونو باندې دی ته شکست ورکړي، دی ته دی الله غیرت ایمانی او غیرت اسلامی ورکړي دی مسلمانانو ته چې دی پاسي. نو یا رب کریم اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود، اللهم عليك بكلاب الاسرائيل ومن ساعدهم من المنافقين، اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خذهم اخذ عذير مقتدر، اللهم خرب سلاحهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق. یا رب ذوالجلال یا رب کریم تی مدد وکړي دغه مظلومانو دغه بېوسو بېدسو بېکسو. یا الله امت مسلمه کې بیداری پیدا کړي، یا الله په دې کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. یا الله چې دا موټې بر یهود چې د دې ځمکې نه د دې صفایي وکړي انتهایی بدترین درندګان دي. رب ذوالجلال هټلر په هغه وخت کې ویلو چې لږ مې راته پرېښود چې تاسو له دې مزه ووینئ، نور خو ختم کړي. نو دا خو همیشه نه دي ذلیله دي، دی به همیشه ذلیله کېږي. دی به دا نه ده چې دیک چې کوم حقیقت چې دی نو لکه هغه دا دی چې دی کوم ویل چیرې بیا به داود علیه السلام په دې نسل کې به دا عیسی پیدا کېږي او دا به بیا زموږ حکمراني راځي. سوال نه پیدا کېږي، حکمراني د دې نشته، دا د الله فیصله ده. الله خپلې فیصلې بیا نه بدلوي. ولن تجد لسنت الله تبدیلا او تحویلا، نه بدلیږي. دی به بیا وهل خوري، ذلیله کېږي به. خو مسلمانان یې رانه خراب کړه، ډېر بچیان یې شهیدان کړه، په بېدردۍ سره د زنانو او د بوډاګانو هته کې وکړه. تو لہذا موږ له پکار ده چې اوس پاسو نور بس کو، نور د غفلت په خوب باندې نه وده کېږو. وما علينا الا البلاغ.